حدیث ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې ما باندې امتونه پیش کړی شو نو کله چې ما وکتل نو بعضې پیغمبرانو سره یو کس بعض سره لږ او بعض سره ډېر ښه لږ څه خلک مې ولیده نو ښه ډېر نو ما خیال دا و چې دا به زما امت وي ما ته وویل شو چې دا خوستان نه دی دا د موسی علیه السلام امت دی امتیان دي بیا مې یو لوی عظیمه ډله ولیده نو ما ته وویل شو چې اخوا دېخوا اطرافو ته وګوره نو ډېر زیات وو نو ما ته وویل شو چې دا ستا امتیان دي بیا ما ته وویل شو چې په دې کې به 80,000 کسان داسې وي چې بغیر د حساب نه به هغه جنت ته ځي بغیر د عذاب نه به هغه جنت ته ځي ما صحابو ته پیغمبر اسلام دا بیان وکړه چې ما ته دا وویل شو چې ستا په امت کې به 80,000 کسان داسې وي چې هغه به بغیر د حساب او بغیر د عذاب به جنت ته ځي نبی علیہ السلام چې دا بیان صحابو ته وکړو کور ته لاړو نو صحابه خپل منځ کې د دې تکرار شروع کړ چې یاره دا به څوکي نو بعضې صحابه کرامو دا ووي چې دا کیدی شي هغه کسان شي پیغمبر علیه السلام سره ملګرتیا شي یعنی صحابه دې نه کیدی شي مرادي نو بعض ووي چې دې نه کیدی شي هغه کسان وي چې کوم کسان په اسلام کې پیدا شوي وي او بیا شرک د الله سره نه کړه بیا مفات شي نو بعضو نور توجیحات وکړله په دې کې دوی خپل باس مباحثه کوي پیغمبر علیه السلام دوباره راغی جومات ته او تپوس یې صحابو نه وکړو چې تاسې کوم باس کوو ویې د الله رسوله مونږ خو د هغه 100,000 بارو کې باس کوو چې دا څوک دي نبی علیہ السلام هغوی ته وضاحت وکړو چې ګوره ما نه واورئ هم الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلى ربهم یتوکلون دا خو هغه خلق دی لا یرقون دمونه نه کوي ولا یسترقون دمګري لهم نه ځي او ولا یتطیرون بدفالیان هم ناسلی چې د فلانۍ جینۍ په وجه باندې زما خاندان کور تباه شو د فلاني هلک په وجه باندې موږ لوی ترقي وکړه وعلى ربهم یتوکلون په خپل رب باندې یقین او بروسه ساتي الله فرمای ومن یتوکل علی الله فهو حسبه چا چې توکل بروسه په الله ساتلی دا ساتي دغه الله د هغې دپاره هغه کافي دی د قرآن او د حدیث د نه علم د وجې نه او د نه عمل له وجې نه ورځ تر ورځ دا خلک ګمراهۍ ته روان دي او هغه ګمراهي او هغه عقاید ساتي د جناتو متعلق ساتي نو د انسانانو متعلق ساتي چې دی په غیبو باندې پوهېږي څوک وایي چې ماله جنات څه شی راوړي نو وایه ولې چا نه 2 روپۍ 15 روپۍ اخلي ورته وایه چې بینکونو نه تاله پیسې راوړي که نه ته خپلو دشمنانو پسې کسانو لیږه که نه ولا یتطیرونه په بچا باندې بدپالیانې حاصلول دغه رنګې فعلونه وښکل یا آینده له چا تقدیرونه معلوموله نجومیان دغه کوي ښه چې آینده له به ستا تقدیر داسي ته څه پته د علم غیب خو خاصه خداوندي ده د الله نه علاوه بل چا ته پته نشته خپل ځان پته یو انسان ته نشته د بل به څه ولګي ورته ولا یتطیرون بدپالي نه حاصلوي دا کوم چې عقاید چې په موږ تاسې کې راغلي دي هغه د غیر الله باندې یقین ساتل هغې کې اثر ګڼله یو دا دی اسباب به استعمال کې یقین به په الله وکړي دا عین سنت عمل دی ډوډۍ اخرى او یقین دا وساته چې مړی به مې الله کار طرف ته روان شه او یقین دا وساته چې ماله به دا الله کوي که ته دا عقیده وساتې چې په فلاني تعویض باندې د فلاني څنګې تلو باندې به زما کار کېږي او پتا به کېږي فلاني او پتا به کېږي او ما خو ځان تا ته درغورځولی دی دا غلط عقیدې غلط یقینونه دي که دې عقیدې یقین سره دنیا نه لاړئ ډېر خلک ځي نو یو پکې تاسې لاړئ هېڅ عقیده نشته هیڅ عقیده نشته مخلوق په لاس کې نه خیر شته او نه شر شته خیر او شر مالک یوازې الله تعالی دی چې کوم زمونږه تاسې وهمونه کوم چې مونږ بدعتونه کوم رواجونه مونږ راوښکلي دي د هغې هیڅ حد نشته ما تاسو ته دا عرض وکړو چې څه د جاهلیت د وخت نه پیدا پاتې